أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. دین مخکې سورة نساء الله جل جلاله فضل و کرم سره چې دی نو هغه اختتام ته ورسېدله. کم کمې کوتاهي شوې الله رب العزت دې هغه معاف کړي. اوس به نن څه وخت سره انشاءالله العزیز سورة مائده چې دی نو د هغې آغاز او شروع کېږي. الله رب العزت دې دا په خیر عافیت سره چې دی نو هغه اختتام ته ورسوي او دې کې د الله طرفه څومره احکامات دي. الله دې موږ ته په دغې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. څومره چې نو هغه منهیات دي الله پاک دې د هغې نه موږ وساتي. سورة مائده دا چې دی نو هغه د سورة فتح نه وروستو نازله شوې ده. سورة مائده په ترتیب قرآني سره د سورة نساء نه وروستو او د سورة انعام نه چې دی نو هغه مخکې سورت دی. دغه شانتي دی نو سورة مائده په ترتیب نزولی سره دا په ترتیب قرآنی سره 5 نمبر صورت دی او په ترتیب نزولی سره دا 112 نمبر صورت دی. دې صورت کې 120 آیاتونه دي. 16 پکې چې نو هغه رکوعات دي. 4842 پکې کلمات دي او 13464 پکې حروف دي. وجه تسمیه دا صورت چې دی نو هغه تسمیت الکل باسم الجز د قبیل نه دی. وجه تسمیه د دې چې دی نو هغه آیات نمبر 114 نه چې دی نو هغه ماخوذ ده. ربنا انزل علینا مائدة من السماء نو د دې وجې نه دې صورت ته چې دی نو سورة مائده ویلی کېږي. ربط د ماقبل سره نو ماقبل سره چې دی نو هغه ربط دا دی چې د دې نه مخکې صورت کې یعنی سورة نساء په آخر کې الله پاک فرمایي یبین الله لکم ان تضلوا. الله تاسو ته د احکامات چې دی نو هغه بیانوي د پاره د دې چې چېرته ګمراه نشئ. نو په دغه کې د اجمال و او اوس په دې صورت کې چې دی نو هغه الله پاک د دغه احکاماتو تفصیل چې دی نو هغه ذکر کوي چې کم ساوري د هغه جایز دي، کم چې دی نو هغه حرام دي او کم حلال دي. موضوع د دې صورت نو د دې صورت کې چې نو هغه 13 احکامات داسې دي. علامه بغوی رحمت الله علیه چې نو هغه ذکر کړي دي. وایي دې کې 13 کلمات داسې دي چې د هغه په نور صورتونو کې نشته. نو د دې کې چې نو هغه 13 کلمات 13 احکامات ما اصلاح عرب او د هغې سره چې نو هغه د عربو اصلاح دا د دې صورت چې نو هغه موضوع د دې کې دقه به ذکر کېږي. خلاصه رکو نمبر 1 د دې وړاندې خو چې نو هغه رکو د دې خلاصه چې نو هغه دا ده چې په دې کې د الله پاک د وعدې د پوره کولو حکم دی چې الله رب العزت ستاسو سره کومې وعدې کړي دي نو دغه وعدې چې نو هغه پوره کوي. الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ای ایماندارو، ای د ایمان خاوندانو، اوفوا پوره کې بالعقود وعدې. عقود د عقد نه دی او عقد ویلې کېږي چا سره چې دی نو عقد لوز کول نو خپل لوزونه خپل عقدونه چې دی نو هغه پوره کوي. دلته د عقد نه مراد څه دی؟ نو وایي عقد چې دی نو هغه عام عمومي طور پر د عقد چې دی نو هغه 3 قسمونه دی. لوز عهد 3 قسمونه دی. یو لوز د الله تعالی سره، یو لوز چې دی نو هغه د انسان د خپل ځان سره وي او یو لوز د انسان چې دی نو هغه د بل انسان سره. نو گویا چې نو هغه اجمال دا شو چې د عقود د عقدونو لوزونو د دې چې نو هغه 3 صورت شو. یو د الله پاک سره، یو د انسان د خپل ځان سره او یو د یو انسان د بل چا سره چې نو هغه وعده او عهد کول. نو 3 قسمه چې نو هغه عهد شلو. اولنې الله پاک سره نو دې کې بیا هغه ټول عقدونه داخل شول کوم چې ما او تا چې نو عالم ارواح کې کړول. الستو بربکم قالوا بلا.
د الله سره مونږ ټول وعده کړو ای الله تو زمونږ رب مونږ به په دنیا کې ستا چې نو هغه احکامات منو ستا د وخت د پیغمبر د طریقې مطابق به ژوند تیرو ستا د نازل کرده قرآن کتاب د هغې چې نو هغې احکاماتو باندې به خپل ژوند تیرو دا به کې هم داخل دی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي اوفوا بالعقود عقود نه مراد چې دی نو هغه د قرآن پاک تمام حلال شیزونه دي چې کم شیزونه الله پاک حلال کړي دي هغه حلال ګڼل کم چې الله پاک حرام کړي دي هغه حرام ګڼل دا چې نو هغه پکې هم داخل دي دغه شانتي چې نو هغه د پیغمبر سره چې هر پیغمبر سره چې نو هغه امت وعده کوي چې موږ به ستا په طریقو باندې خپل ژوند چې نو هغه تیرو دا پکې هم داخل دي نو څومره چې هم دي نو دغه ټول پکې داخل شول نو ځکه مونږ وی یو قسم حقوق الله سره چې کم عهدونه عقد کیږي نو هغه دی دویم عقد انسان چې د خپل ځان سره کم عقد کوي لوز کوي نو دا پکې هم پوره دي لکه مثال په تور کې سړی چې دی نو هغه نظر ومني که زما دا کار وشو نو زه به چې دی نو هغه دا کار کوم زه به چې دی نو هغه بیزا لالوم څوک وایي زه به پیسې خیراتي ورکوم څوک وایي زه به جماعت جوړوم قصې الی اخره نو انسان چې د ځان سره خپل کم عهد وکړي نو دا پکې هم داخل دی انسان چې دی نو هغه قسم وخوري چې زه به چې دی نو هغه زما د قسم زه به دا ناجایز کار نه کوم نو دا پکې هم داخل دی نو ځکه وایي چې اوفوا بالعقود تاسو د ځان سره کم عهد او لوز وکړئ نو دغه لوز دا بیا پوره کوئ دا نیمګړی چې نو هغه مه پرېږدئ او دریم قسم عهد نو ما وی د یو انسان د بل انسان سره چې نو کم عهد او لوز کوي لکه مثال په طور کې نکاح کې خلک کوي بیع کې کوي معاملاتو کې کوي اغستلو خرڅولو کې کوي آسن چې نو هغه څه ټایم پورې نو دغه کې چې څومره هم د انسانانو په آپس کې عهدونه او لوزونه کېږي دې ټولو ته چې نو هغه عقود ویلی کېږي الله وایي تاسو چې نو هغه دغه عقدونه لوز چا سره وکړي نو دا پوره کوئ اوس د لوز نه پوره کول څومره خطرناک ګناه دی الله پیغمبر چې نو هغه وایي د منافق په علامتونو کې یو علامت دا دی اذا وعد اخلفه چې کله دی وعده وکړي نو د دغه وعدې چې نو هغه خلاف کوي بل حدیث مبارکه کې راځي اذا وعد غدر کله چې نو هغه عهد وکړي د دغه عهد چې نو هغه بیا غدر کوي دغه پوره کوي نه د منافق په علامتونو کې ویلي دغه شانتي الله پیغمبر فرمای لا اسلام لمن لا عهد له دغه انسان اسلام معتبر نه لري کم سړی چې نو هغه لوس په لوس نه دی لوز وکړي خپل لوز چې نو هغه نه پوره کوي نو دغه سړی چې نو هغه اسلام د دې چې نو هغه هم هغه شانتي اهمیت نشته ځکه د اسلام تقاضا خدا لري سړی خپل لوزونه چې نو هغه پوره کړي د شانتي قرآن کې هم الله جل جلاله فرمای ان العهد كان مسؤولا کم لوز وشي د دې باندې په ورځ قیامت چې نو هغه تپوس کیږي بارن اوس د لوز پوره کول نو د لوز پوره کولو چې نو هغه دوه صورت دي که یو سړی چې نو هغه چا سره عهد او لوز د دې تپاره وکړي چې مړه صرف پس په دې وخت باندې چې نو هغه د دنه د غشیست چې نو هغه واخلم دا دې سبچه کم صرف د زما په لاس راشي به دې را پسې ګرځي نو دا سړی چې نو هغه بیا په دغه وعیدونو ټولو کې داخل دی ځکه د غدر وکړو دوکې وکړله غلط کار چې نو هغه وکړو نو دا به دغه ټولو سزا چې نو هغه بیا میلایږي اوس یو سړی چې سره عهد او لوز وکړي او دې چې نو هغه حتی الامکان کوشش وکړي چې زه به د خپل عهد او لوز چې نو هغه دا به پوره کوم او بیا چې نو هغه څه د بشري تقاضې په وجه باندې انسان چونګې مجبور دی نو دې بس بشري تقاضې د وجې نه دی بیا دغه عهد چې نو هغه لوز په هغه ټایم باندې پوره نه کړي نو بیا دا سړی د دغې لوز کې د ماتېدو نه په دې باندې دا سړی بیا چې نو هغه ګناهګار نه دی خو که چېرته د شروع نه دا عهد وي چې مړه صرف نو هغه د کار زما وشي نور بیا څوک چې نو هغه دا پوره کوي یا د سره چې نو څوک دا کوي نو په دغه صورت کې بیا دغه سور وعیدونه چې رال په دې ټولو کې بیا د داخل دی نو ځکه الله وایي ای د ایمان خاوندانو اوفوا بالعقود خپل وعدې چې نو هغه پوره کوي احلت لكم بهیمة الانعام الله تاسو د پاره چې نو هغه حلال کړی شي چار پنځ چې نو هغه سوري چار پنځ نو هغه دې ته لیکي وی چې نو بهیمه هغه سورو ته لیکي چې کم په سلو رخ په باندې ګرځي الانعام نو بیا سره الله پاک چې نو هغه دا راوړی دی چې ګوره هغه سوري ستاسو دپاره حلال دي چې کم چې نو هغه په څلور خپو باندې ګرځي او کم چې د دې مشابهت لري لکه مثال په تور کې غوا میخه سنډه اوخه ګډ بیزا پیسه او ګډه د چې نو ستاسو دپاره او کم چې د دې مشابهت لري لکه ځنګلي غوا
دغه شان چې دی نو هغه اوسئ یا چې نو هغه ځنګلي خر دا شیزونه چې کم د دې سره مشابهت لري الله وی دا ستاسو دپاره چې دی نو هغه حلال کړی شوي دي الا ما یتلى علیکم مگر هغه چې کم د هغې حرمت مخکې را روان دی تاسو باندې چې دی نو هغه به تاسو ته به د هغې حکم واورولی شي کم به تاسو ته مخکې دی نو هغه ذکر شي نو دغه بیا په دې ساورو کې چې دی نو هغه حرام دی اگر که د دې د جنس وي خو الله وی الا ما یتلى کم چې د هغې حکم تاسو ته چې نو واورولی شي چې دا جایز نه دي نو دا هغه ساورو بیا چې نو اگر که دغه سره تعلق ساتي هغه ناجیز او حرام دي لکه څنګه چې نو آیت نمبر 3 کې مخکې به بیا انشاءالله راشي حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع نو دا مخکې ټول روان دي ما یتلى الا ما یتلى علیکم دغه د چنانو هغه اشاره ده دا په دغه ساورو کې چنانو هغه په تاسو باندې سړي حرام دي اگر چې دی نو هغه دا چارپا دي یعنی دا هم په څلور خپو ګرځېدونکي دي خو دغه حرام دي غیر محل الصید او دغه شانتي حلال مګړئ سوا د هغې نه چې کم تاسو ښکار کوئ اوس د دې شیزونو ښکار چې دی نو هغه جایز دی ځنګلي ګډه ده ځنګلي پیزه ده دغه شانتي دی نو هغه ځنګلي دغه غوا ده اوس د دې یا اوسۍ ده د دې ښکار چې نو دا خو حلال دي خو الله وی ها وانتم حرم که چېرته تاسو په حالت د احرام کوئ یا د حج یا د عمرې احرام وتړلی نو په دغه صورت کې بیا په تاسو باندې د دې ساورو ښکار کول د دې چې نو هغه هم ناجیز او حرام دي ولی ان الله یحکم ما یرید اوس په دې کې حکمت نو په دې کې دوه قسمه دي یا بعضې صورتونه کې چې کم شیزونه الله پاک حرام کړي دي نو دا انسان ته چې نو هغه بدني طور باندې نقصان رسوي او بعضې ساوري بعضې شیزونه داسې دي چې دا انسان ته چې نو هغه روحاني د دین په اعتبار سره چې نو هغه نقصان رسوي نو الله چې کومه فیصله کوي الله پاک په خپله فیصله کې چې نو هغه پوهه دی الله رب العزت والله یعلم وانتم تعلمون الله پوهېږي او الله وایي تاسو نه پوهېږئ نو ما چې کم حرام کړل دا حرام وګڼئ او کم چې حلال کړل دا حلال وګڼئ ځکه الله پوهېږي او تاسو نه پوهېږي د دغې اتباع وکړئ تاسو به کامیاب شئ او دویم د آیات نه دا هم دغه کېږي ان الله یحکم ما یرید الله حاکم دی او حاکم ته چې نو هغه اختیار دی ځکه دا ټول شیزونه د الله دي د الله مخلوق دی الله پیدا کړی ته هم د خدای باندې نو هغه مخلوق الله پیدا کړی نو چې الله ستا حاکم دی نو حاکم چې کومه فیصله کوي د هغه نه څوک تپوس نشي کولی چې دا ولې داسې دی او دا ولې داسې نه دی نو ځکه الله وایي ان الله یحکم الله فیصله کوي ما یرید څه چې غواړي نو چې الله کم حرام کړل دا حرام دي او کم چې الله پاک حلال کړل بس دغه حلال دي په دې کې مخکې نو مزید چوچ را چې دی نو هغې ته ضرورت نشته الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله سره چې بې حده مهربان او انتهایی رحم کوونکی دی یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندانو اوفو پوره کوئ بالعقود وعدې احلت لکم حلال کړی شوي دي تاسو دپاره بهیمة الانعام چارپه څاوري الا ما یتلی سوا د هغې نه چې واوبرولی شي تلاوت بشي علیکم تاسو ته د هغې حکم غیر محل الصید او مګنئ چې نو حلال ښکار و انتم حرم چې یې تاسو د احرام په حالت کې ان الله بشک الله پاک یحکم حکم کوي ما د هغه څه یرید چې غواړي یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندانو اوفو پوره کړئ بالعقود خپلې وعدې احلت لکم دا حلال کړی شوي دي تاسو دپاره بهیمة الانعام چارپه څاوري الا ما یتلی علیکم مګر هغه چې د هغه را روان دي مخکې تاسو باندې وینې د هغې حرمت غیر محل الصید مګر حلال چې نو هغه مه ګڼئ ښکار و انتم حرم چې یې تاسو د احرام په حالت کې ان الله بشک الله تعالی یحکمو فیصله کوي ما د هغه څه یرید چې غواړي